بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. پروګرام مشرق لیډ کې تاسو ته هرکلی وایو. په پیښور کې د معمولي باران نه پس د بجلی دغه بوسیده نظام چې کوم دی نو هغه ناکاره شوی دی او په مختلفو ځایونو کې دغه بجلی کم فیډرې دي هغه ټریپ شوي دي. په صوبه کې د 280 پورې فیډرز چې کوم دي نو هغه د بجلی چې کوم ترسیل دی هغه منقطع شوی دی. دغه شانې خلک چې کوم دي نو هغه په دې باندې د افسوس او د غصې څرګندونه کوي چې یو طرف ته د بجلی په قیمتونو کې ورځ تر بله اضافه کیږي، نوي نوي ټیکسونه شاملیږي، او بل طرف ته چې معمولي شانتې باران شي نو بیا دغه څومره فیډرز چې دي نو هغه ټریپ شي، دا ټریپینګ مسله چې کوم ده نو هغه شروع شي او دغه عامو خلکو ته چې کوم دی نو هغه ډېر زیات مشکلات وي. نو منګه په پروګرام کې په دغه ایشو باندې خبرې اترې هم کوو. دې سره سره چې کوم روټۍ ده هغه چې کوم نرخ د انتظامیې لخوا مقرر شوی دی نو نن بیان چې کوم دی نو د هغې نه په سیوا قیمتونه سیوا اخلي، خو هغې چې کوم وزن دی نو هغه کم کړی دی. د هغې له وجې نه هم خلک چې کوم دی نو هغه مشکلاتو ښکار دي. دې سره سره چې دغه کم د بي آر ټي لویه منصوبه ده پېښور کې هغه تر اوسه پورې سر ته ونه رسېده او د یو کال نور توسیع چې کوم دی نو هغه په دې کې شوی دی. ټیکهدار چې کوم دی نو هغه هم د دې تبدیل شوی دی. نو د بي آر ټي چې کوم ترجمان دی ټرانس پېښور د هغې سره به هم خبرې اترې کوو چې څه وجوهات دي چې دغه منصوبه تر اوسه پورې مکمل نه شوه او بیا چې کوم په دې کې مختلف کمرشل پلازې وي، دغه شانې پارکینګ پلازې وي، د هغې ته اوسه پورې څه سټیټس دی، څه صورتحال دی، کله پورې به دغه مکمل کیږي. او په دې کې د سایکل ټریک هم یوه منصوبه وه. دغه سایکل ټریک چې کوم هغه باندې څومره کار شوی دی، کله پورې به دغه سایکل ټریک چې کوم دی نو هغه به هم بحال شي. دې سره سره په سپریم کورټ کې د خیبر پښتونخوا په کارکردګۍ باندې د چیف جسټس لخوا چې کوم دی نو د غصې څرګندونه شوې ده. دغه شان چې کوم سماعت شوی دی په هغه کې ریمارکس ورکړی شوي دي چې د خیبر پښتونخوا سرکاري شعبې چې کوم دي نو هغه هیڅ کار نه کوي. زموږ همکار الله نور وزیر به هم پروګرام کې هغې سره خبرې اترې کوو په دې ایشو باندې چې دا کم سماعت نن په اسلام آباد په سپریم کورټ کې شوی و چې په هغې کې په دغه خیبر پښتونخوا په کارکردګۍ باندې د افسوس او د غصې څرګندونه شوې ده. پروګرام کې زموږ سره چې کوم لومبی ټاپک دی نو هغه د بجلۍ په حوالې سره دی. تېر ورځ نه چې کله بجلي دغه چې کوم باران معمولي شان شروع شوی دی د هغې نه پس چې کوم دی نو د صوبې په مختلفو ځایونو کې 280 پورې فیډرز چې کوم دي نو د هغې نه د بجلۍ چې کوم ترسیل دی هغه منقطع شوی دی. دغه شانې په دې کې د اوسه پورې 240 چې کوم دي نو هغه ټیک کړی شوي دي او په نور باندې کار روان دی. خو خلک چې کوم دي نو خلک د دې له وجې نه پریشان دي. پېښور کې زموږ همکار د څه خلکو سره خبرې کړي، لږ ځو د دې خلکو خبرې اورو چې څومره مشکلات دي. یو طرف ته بجلی وینه او بل طرف ته خلک وایي چې دغه په قیمتونو کې ورځ تر بله اضافه هم کیږي او د هغې سره سره چې کوم معمولي شانې باران وشي نو بیا د هغې نه پس بجلی چې کوم دی یا معمولي شانې جاکړ وي نو دغه بجلی بیا نه وي. څه وجه ده چې دغه بجلی بیا نه وي؟ په دې باندې به د پیسکو ترجمان سره خبرې کوو. خو اول د خلکو خبرې لږ اورو چې د خلک څه وایي، د هغې څه مشکلات دي. یاره بجلی خو نن سبا دا صورتحال دی چې اول خو ډېر په مشکل باندې بجلی راځي، مطلب څه ټایم وي څه ټایم نه وي. او قرام شي نو بجلی ټیکسز دومره ریچارج شوي دي، مختلف قسم ټیکسز دي، کله فیول ټیکس راولي کله څه راولي. نو هغې د وجې چې کم دی نو زندګي خو ډېره زیاته ګرانه شوې ده. بس دا خو ګوره څه چې کم دي که نه انسان بیسک ریکوایرمنټس دي، دغه بجلی شوله، ګیس شو، روټۍ شوله، نو دغه شیزونه کومه ډېر زیات ګران کړي دي. نو انسان ژوند ډېر زیات سخت شي او بیا د میډل کلاس خلکو دپاره لو کلاس خلکو دپاره ډېر زیات مشکلات وي هغوی ته، ځکه چې په دومره کم سیلریانو کې او دومره کم انکم کې دا هر څه مینټین کول ډېر زیات مشکله خبره ده هر چا دپاره. بجلی خو دا صورتحال دی چې باران کله سټارټ شي نو بیخي نه وي، یا 5 منټو لې راولي واپس یې بوځي، بیخي نه وي که نه. اور ګراني خو ورځ تر ورځه زیاتېږي لګیا ده. او دې هکله به در سره په دې باره کې خبره وکړم چې غریبي زیاته ده. مالداره سړی چې کوم دی هغسې هم خوشحاله دی، غریب ورځ تر ورځه غریب کېږي لګیا دی. لمبرې ګراني ډېره زیاته ده. یاره کله هم چې یو 2 څاڅکي باران په پېښور کې وشي، د باران شروع کېدو سره یا د هغې نه مخکې سیلۍ هواره شي، بجلي بالکل فوراً بنده شي. بیا باران ودرېږي، لکه ډېر کافي وخت وشي، شپه راشي خو هغه بجلي را نه شي. او د بجلی بیلونه چې کوم دی چې د 500 روپو بجلی مونږ خرچ کړی نو 500 روپۍ بجلی ده او بیا هغه فیول ټیکس پکې 2000 روپۍ راځي، نو 2500 روپۍ راځي.
لکه 500 پسې 2000 روپۍ فیول ټیکس دا یو نوی ټیکس حکومت را لګولی دی. ډېر غټ ظلم دی چې دا ډېر زیاتی دی چونکې هغه اکچوال بل د چا په وس کې نه و. اکچوال بل خو نه دی، هغې کې خو هم تقریبا 12-14 ټیکسونه شته، خو لکه دا به کې یو نوی ټیکس رالو او دا ټیکس دومره دی چې څومره د بل اماونټ وي د هغې 4 ګونه ټیکس اچوي. نو زما چې کوم دی اعلی حکامو ته خاص دی چې کم از کم د دې تپوس وکړی شي یا د دې مخنیوی وشي. دا غریبو خلکو باندې ډېر غټ ظلم دی. مونږ هم پاتې کېږو هم دلته نشتر آباد کې خو یم د پېښوره، او چې کله دا باران شروع شي نو زیات تر بجلی مطلب دا دی چې لاړه شي، نو دې کې زیات تر کور کې بیماران پراته دي په کټونو کې په دغه کې، نو ډېر زیات مشکلات چې ورسره ګیس هم لاړ شي. نو زمونږ د حکومت وخت نه دا مطالبه ده د عوامو، ولې چې دا تبدیلي خو مونږ ټولو عوامو په یو ځای غوښتې وه، خو دا چې تبدیلي هم نه وه غوښتې چې دا څنګه ده مثلا لکه اوس 500 روپۍ بل رالو او ورپسې چې دی 1000 روپۍ دا فول جسټ دا د تیلو والا زور چې کم دا ټیکس دی د عوامو نه وځي، نو آیا موږ په دې باندې پر زور مزاحمت کول غواړو او د مطالبه کوو چې یاره د دې فوراً مخنیوی وشي، او د حکومت نه زمونږ دا مطالبه ده چې د دې عوامو دپاره ریلیف ورکړي. بس زمونږ چې دا دغه دی او غریبي ده ډېره زیاته، نور خو هسې هم ګراني د ټول پېښور کې، خو موږ وایو چې لږ ارزاني هم پکې ورکړی شي، نو ښه به یې دا نه چې څنګه مولیان رالل نو داسې نه چې دا را روانه مطلب دا دی چې حکومت ټول هم د دې خلکو راشي. وابډي والا ته دا اپیل دی چې بھائی لغون ته کې د موږ باندې رحم وکړي او دا ایکسټرا چې کوم چارجز دي دا د موږ نه کټ کړی شي، اور دا چې کوم باران سره دا بجلی خراب شي یا بند شي یا لوډ شیډینګ شي ټریپ شي، نو دې باره کې غور او فکر وکړي چې دا صحیح شي. لغون د باران وشي او دا بجلی ټریپ شي، نو دې باره کې دا هغې ته درخواست دی چې دا ټیک کړی شي. ښار کې دغه چل دی چې معمولي غوندې باران وشي نو هغې د وجې بس بجلی لاړه شي، خو په ګنټو بیا نه وي. لغون طوفان راشي بجلی لاړه شي بیا په ګنټو نه وي، او خاص طور باندې د ښار کې دننه ډېر زیات دغه حالات دي. کله چې باران شي چې معمولی عوام راشي نو بیا چې دی په 3 غنټې اوس زما چې کم سے کم 3 ورځې چې دی زما بجلی تللی ده او تر اوسه پورې چې دی زما بجلی نشته دی. مونږ چې دی ډي او صاحب ته رنګ وکړلو، هغوی مونږ ته هم دا لنډه خبرو کې چېرې یا ټرانسفارمر کې مسله ده یا پول کې مسله ده، هغوی اکثر مونږ ته یو بهانه جوړه کړي جي، او په معمولی باران باندې بیا بجلی نه وي جي. زه حکومت له دا یو اپیل کوم چې کم سے کم لکه دا کم ټیکس چې لګېدلی دی نو مونږ د دې مزاحمت کوو. لکه دا غریبانانو ته چې دی لکه د چا 600 روپۍ بل راغلی که نه نو هغه پسې چې دی 1500-2000 روپۍ ټیکس لګېدلی دی. نو زه دا حکومت ته وایم چې کم سے کم چې دی مهرباني وکړي جي دا چې دی ختم کړي، ځکه چې لکه دلته مونږ بلونه ښه پوره ورکوو، هر یو شی ښه پوره ورکوو، ټیکس ښه پوره ورکوو، دا ایکسټرا ټیکس دی. نو زه په دې باندې چې دی لکه د دې حکومت له اپیل کوم چې مهرباني دي وکړي چې دی دا ټیکس ختم کړي. لږ باران وشي یا سیلې راشي بس زمونږ بجلی نه د ښار منځ کې ناست یو او د بجلی دا حال دی جي، وي ټرانسفارمر خراب دی او ټیک کوو لږ ټایم کې ټیک کوو 10 منټو کې او 3 غنټې وشوي بجلی نشته دی. ښه ریګولر بلونه ورکوو، په 1500 بل له چا راغلی دی نو ټیکس په 1500 راغلی دی، اوس زما خپل بل چې دی هغه 1200 دی او ټیکس سره 3500 ته رسولی دی. نو دا خو ظلم دی، زیاتې دی چې مونږ خو غریب خلک یو دلته ناست یو مزدورۍ ته مزدورۍ له راځو، نو یو خو بجلی نی او چې بجلی د هغې بیا دا ټیکسونه هم پرې ورکوو. خفه کېږو د غریب خلکو باندې چې مونږ خو به چې دی که غریبانو کې ځان نه شمارو او بل ته هم نه ګورو څونه رالو، خو افسوس دی چې دا حالات چې ګورو د غریبانو حالات چې ګورو نو هر یو کور کې جاړي لګیا دی، ګیس نشته، بجلی نشته، او دې کور کې مونږ 80 کالو نه اوسېږو لګیو دلته، او دلته هم چې اوبه راشي نو بس هر څه کټف شي، بجلی کټف شي، پرابلم ډېر زیات پرابلم دی. جی دا د پېښور مختلف خلک وو چې د هغې سره زموږ همکار خبرې اترې کړې وې، او دغه خلک دي چې د هغې مشکلات دي، وایي چې معمولي غوندې باران وشي بیا بجلی نه وي، او بل طرف ته د بیلونو خبره که موږ وکړو نو خلک وایي چې بیلونه خو موږ هسې هم ورکوو په ښار کې دننه چې د ریکوري کوم صورتحال دی نو هغه خو هر چاته پته ده چې په ښار کې دننه دغه ریکوري چې کوم دی نو هغه زیاتره کېږي، خو بیا هم خلک وایي چې دلته لوډ شیډینګ او یا دغه شان چې معمولي باران وي یا سجاکړ وي نو دغه ټریپینګ چې کوم دی د هغې د وجې نه خلکو ته ډېر زیات مشکلات وي. کوشش به کوو چې د پیسکو ترجمان شوکت افضل صاحب سره رابطه وکړو چې هغې په دې اړه باندې څه موقف لري، څه وجه ده چې په معمولي
معمولی باران نه پس دغه ټریپینګ شروع شي دغه د مختلفو پیډرونه د بجلی معطلي چې کوم د بجلی فراهمي چې کوم ده هغه معطل شي. څه وجوهات دي او دغه نظام چې د ډېر وخت نه روان دی دغه نظام تبدیلولو لپاره دوی څه اقدامات کوي؟ او بل خوا که موږ وګورو په بجلی په بیلونو کې چې کوم د فیول ایډجسټمنټ په نوم باندې کوم نوي ټیکسونه مخې ته راغلي دي د هغې له وجې نه ولس پریشانه دی. دوی وایي چې الریډي کم بیل به د دوی راتلو هغه د بجلی قیمتونو کې وخت تر بله اضافه کېږي ورځ تر بله هغې الریډي د هغې د وس نه بهر و خو چې دغه نوی ټیکس راغی نو خلک حیران دي چې هغې که دغه شپږ 200 روپۍ 800 روپۍ د هغې دیاړي ده نو هغې څه وکړي؟ هغې په دغه باندې خپل بچو له 2 وخته رزق راوړي هغې د کور کرایي ورکړي که نه دغه شانې چې 1000 روپۍ د هغې بیل راغلی دی نو دغه شانې هغه 3000 روپۍ 2-2.5 روپۍ چې کوم دی دغه د فیول پرایس ایډجسټمنټ په مد کې کوم چې نوی ټیکس په د خلکو لاګو شوی دی دغه ایډجسټمنټ لاګو شوی دی چې مخامخ یې ورته په اردو کې رعایت لیکلی دی. خلک په دې هم حیران دي چې دغه څنګه رعایت دی چې دغه د دې سره رعایت کېږي او په هغې په مد کې د دې نه په 3 چونده زیات پیسې چې کوم دي نو هغه اخیستلی کېږي. دغه شانې که موږ د ټولې صوبې خبره وکړو نو په ټوله صوبه کې 280 فیډرز داسې دي چې د هغې نه چې کوم دا باران دی یا څه فالټونه پای کې راغلي دي نو 280 فیډرز چې کوم دي نو د هغې نه د بجلی فراهمي معطل کړی شوې ده او د پیسکو چې کوم پریس ریلیز هغې جاري کړی تر دې دمه پای کې 240 فیډرز باندې چې کوم دی نو هغه د بحالۍ کار مکمل شوی دی د هغې نه بجلي چې کوم ده نو هغه واپس بحال شوې ده خو دغه 40 چې کوم نور پاتې دي فیډرز چې د هغې نه د بجلي دغه فراهمي چې کوم ده تر دې دمه معطل ده نو په هغې باندې هم کار روان دی. کوشش به کوو چې شوکت افضل صاحب پروګرام کې ځان سره واخلو او هغې چې په دې اړه باندې د هغې څه موقف دی خو دغه موږ که نن دا که 2 ورځې مخکې موږ خبرې کړي دي کله هم چې د خلکو سره زموږ په دې ایشو باندې خبرې اترې کېږي نو هم دغه د بجلی د دغه زیات بیلونو د وجې نه او دغه د نوي ټیکسونو له وجې نه او بیا د بجلی بیل جمع کولو او د بجلی نشوالي له وجې نه ولس چې کوم دی نو هغه ډېر زیات پریشانه دي او هغې صرف هم دغه یوه غوښتنه کوي چې دغه بجلی زموږ په د صوبې خپل پیداوار دی اول حق په دې بجلی باندې زموږ دی موږ له دې اول خپل د بجلی حق راکړی شي بیا د نورو صوبو ته ورکړی کېږي خو که بل طرف ته موږ وګورو نو په دغه کې ورځ تر بله په قیمتونو کې هم اضافه کېږي د صوبې چې کوم خپل حق دی د خالص منافع په مد کې نو هغه هم د وفاقي حکومت په ذمه دی په هغې کې هم داسې په دې حکومت کې خاطرخواه دغه هغې پیسې اخیستې نه دي د موجوده حکومت نو دغه مختلف د بجلی سره چې تړلي کوم معاملات دي په دې باندې خلک چې کوم دي نو هغه ډېر زیات د پریشانۍ ښکاري. ګران کتونکو پروګرام کې وړه غوندې دمه کوو او د دمې نه چې واپس راشو نو د شوکت افضل صاحب خبرې اترې کوو چې هغې په دې ایشو باندې هغې څه وایي چې دغه خلک کوم شکایتونه دي تاسو هم واورېدل او په کوم ځای کې چې هم د خلکو سره زموږ خبرې کېږي نو همدغه خلک دغه شکایت او دغه جړه فریاد کوي خلک مخې ته د هغې مخې ته راځي چې دغه د بجلی چې کوم موجوده بیلونه په دوی پسې راغلي دي چې په هغې کې ډېر زیاته اضافه شوې ده په هغې اړه باندې دوی څه وایي او دغه ټریپینګ چې کېږي خو ګران کتونکو پروګرام کې وړه شانتې دمه کوو واپس راځو موږ سره اوسئ. د مې نه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. د مې نه وړاندې موږ خبره کوله د خلکو د شکایتونو په حوالې سره چې خلک پېښور کې په مختلفو علاقو کې شکایتونه د هغې مخې ته راځي چې یو خو د هغې بجلي وینه او چې دغه شانې بیلونه چې کوم دي نو هغه په هغې پسې راځي نو په هغه کې مختلف قسمه ټیکسونه هم راځي خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي. موږ سره د ټلیفون د لارې د پیسکو ترجمان شوکت افضل صاحب موجود دي. سر ډېره مننه موږ له ټیم راکولو که لږ مو خبر کوي په صوبه کې مختلفو ځایونو کې 280 چې کوم ستاسو پریس ریلیز دی د هغې تر مخه دغه فیډرې چې کوم دي د هغې نه بجلي فراهمي چې کوم دی نو هغه معطل ده په هغې کې 240 بحال شوي دي او په 40 باندې کار روان دی. څه به وایې سر تر څو پورې به دغه نظام همدغه شانتې وي چې معمولي شانتې باران وشي دغه فیډرز نه بیا بجلي فراهمي معطل شي اصل وجه څه ده دغه نظام کې ولې څه داسې خامي ده چې دغه د بجلي د فراهمي چې کوم ده د معمولي باران سره معطل شي؟ دا ده چې تاسو ډېر ښایسته سوال وکړه. دې کې مسله دا ده چې باران ډېر ورځو پس وشي او لږ وشي که نه نو انډکشن پیدا شي
تارونه خپل کې شارټ کیږي صوبه شوکت افضل صاحب تاسو دا زی چې کوم نه تاسو خپل زی لګ معمولی شان چینج کړئ تاسو سیګنل لګ مسله راځي زی معمولی شان چینج کړئ نو موږ ته आवाज کلیر راشي جی جی دوباره کوشش وکړو شوکت افضل صاحب سره موږ دوباره رابطه وکړو د هغې سیګنل چې کوم ده چې لږ مسله ده خو دغه ټیکنیکل فالټ راځي یا دغه چې کوم بارانونه کېږي د هغې له وجې نه په صوبه کې 280 فیډرز چې کوم پرون نه او د نن نه چې کوم باران و په دغه کې د هغې نه د بجلي فراهمي معطل شوې ده کوشش وکړو چې د شوکت افضل صاحب سره یو ځل بیا رابطه وکړو چې هغې په دې اړه باندې د هغې څه موقف دی یو خو هغې دا خبره مختصر شان مخې ته ومراله چې ډېر وخت باران نه وي شوی نو بیا چې کله باران وشي نو د هغې د وجې نه دغه د بجلي دغه فراهمي چې کوم ده نو هغه معطل شي موږ کوشش کوو چې د شوکت افضل صاحب سره رابطه وکړو او دغه شانې د هغې چې کوم دغه وجوهات دي چې په هغې باندې لږه خبره وکړي او دغه سیسټم چې د ډېر وخت نه باران کېږي یا نه کېږي خو چې دغه لپاره هغې څه کوي شوکت افضل صاحب زما آواز راځي تاسو ته چې تاسو آواز راځي چې زما کلیر نن زه به دا وایم تاسو سوال ډېر ښایسته سوال ده زه جواب دغه ورکول غواړم چې ډېر ورځو پس باران وي او لږ باران وي که نه اصله انډکشن پیدا کېږي دا تارونه خپلو کې شارټ شي که نه جی جی آپ وجہ باندې سسٹم شارٹ کیږي او ټریپینګ وشي نو زمون کسان ګوري تاسو ګوري بیگا باران شروع شوه دا زمون 240 فیټر موږ ریسټور هم کړ نو دا چې موږ ودانی او موږ ته چې سیستم اطلاع راځي موږ کار کوو او ریسټوریشن کیږي او سیستم هم اپډیټ کوو نن سبا موږ تاسو ولیدلی چې درجه شټ ډاون نارځي کې موږ کوو تیله باندې چې دا سیستم اپډیټ کوو دا روان ګرمي کې چې خلکو له تکلیف نه یا پرابلم مخنیوي لپاره دا سیستم موږ بهتر کوو لګي ان شاء الله امید ده تاسو ګوري تیر ګرمي پرابلمز ابل کال نه کم او دې ځل ان شاء الله لا وکم شي او دې باران unexpectedly بعضو کا داسې مسائل پیدا کی چې هغه خلکو له تکلیف وشي لسله لپاره موږ خلکو نه بخښنه غواړو معذرت غواړو او کوشش کوو چې هغې ته تکلیف کم نه کم وشي صحیح سر تاسو وویل چې موږ کوشش کوو چې را روان کم د ګرمۍ موسم دی په هغې کې بیا داسې قسمه مشکلات مخې ته رانشي نو که موږ وګورو نو په مختلفو وختونو کې همدغه شانتې کېږي چې معمولي باران وشي د دې مسلې د مستقل حل لپاره تاسو څه اقدامات کوئ دا موږ دا کوچ اپ سیستم د موږ نیوه تارونه نیوه اچو لګیاو په تاسو سمې کنه چې ډېر د باران نه کنه نو تاسو د پلان سره 10 جمع شي 10 کنه د خټه جوړې شي خټه چې بیا انډکشن کوي تارونه خود کې بیا شارټ سرکټ کیږي ان شاء الله موږ کوچ ای بي کیبل دا ډېر ګران دا صحیح ټیک ده شوکت افضل صاحب که زما آواز تاسو ته راځي د که به دې راته هم لږه خبره وکړئ چې کوم دغه فیول پرایس ایډجسټمنټ په نوم باندې په بیلونو کې کم دغه اضافه شوې ده د خلکو سره زموږ خبرې وشوې هغې وایي چې په موږ پسې 1000 روپۍ بیل دی نو په هغې پسې تقریبا چا پسې 3000 روپۍ راغلي ټوټل چا پسې 3500 راغلي دي خلک د دې نه ډېر زیات پریشانه دي دغه فیول پرایس ایډجسټمنټ په نوم باندې چې دا کم اضافه په خلکو پسې راتلله تاسو په دې باندې چېرته څه مشاورت د چا شوی و که همدغه شانتي فیصله وراله او په خلکو پسې بیلونه راغله ځکه چې خلک خو الرېډي د دغه مهنګایي د وجې نه ډېر زیات پریشانه دي بل طرف ته دغه 1000 روپۍ یا 1500 چې کم د هغې بیل و هغې نشو ادا کولی اوس چې دغه ډبل او ټریپل په هغې پسې نور دغه ټیکس راغو د دې لپاره تاسو د واپسي لپاره څه اقدامات کوئ دغه به ریکور به شي د خلکو دا زیات اماونټ ما درې ځله خبره شروع کړه چې دې کې دو خبرې ده زما دوه پریویو ده یو خو دا ده چې دا خپل کې شیر سپورټ ته تللی ده نو دا پریجوډیشیز صحیح ډیره مننه شوکت افضل صاحب تاسو आवाज من کوشش کوو چې دوباره وګورو دا ډېر اهم پوینټ دی چې دا کم خلک دي د فیول پرایس ایډجسټمنټ په نوم باندې چې کم په بیلونو کې اضافه شوی ده کوشش کوو تاسو سره دوباره لږ رابطه وکړو چې دغه یو پوینټ هم لږ کلیر کړئ چې دا د کم ځای نه دا اضافه شوې ده او دغه د IMF په ایما باندې شوې ده که نه په دې کې خپل څه غلطي ده ځکه چې په دې دا کې سپریم کورټ های کورټ کې هم دغه شوی دی په اسمبلی کې به هم په دې باندې خبره اترې شوې ده خو چې دغه
په بیلونو کې خلک همدغه ګیله کوي چې د مخکې نه دوی ډېر زیات پریشانه دي. دغه چې کوم بیل راځي په دې کې هم 15 ټیکسونه له مخکې نه به دا کې شامل دي، خو دغه نوی ټیکس چې کوم په دې باندې ولګېدو یا د اف پی اے په نوم باندې کوم نوې اضافه په دې باندې وشوه، نو د هغې له وجې نه خلک چې کوم دي نو هغه ډېر زیات پریشانه دي. بل څه داسې فارموله شته چې په کوم ځای کې څومره ریکوري کېږي، د هغې په مناسبت سره به هلته چې کوم لوډ شیډینګ دی نو هغه به کېږي، ځکه چې داسې ډېر ځایونه شته چې هلته خلک وایي چې هلته ریکوري زیاته پوره کېږي، خو هلته بیا د بجلۍ لوډ شیډینګ هم کېږي. نو دغه څه فارموله د پیسکو لخوا شته او که نه په دې باندې هم کوشش کوو چې شوکت افضل صاحب سره رابطه وکړو. خو د هغې د سیګنل چونکې لږه شانتې مسله ده، نو بار بار د هغې سیګنل لا کېږي. بهرحال دغه د شوکت افضل صاحب موقف چې کوم نو هغه مخې ته راغلو چې د دوی کوشش به دا وي چې موږ چې کوم تیر را روانې کمی ګرمیانې دي چې په هغې کې یو ځل بیا د بجلۍ ضرورت ډېر زیات شي، او که موږ اوورال خبره کوو نو د کلایمیټ چینج د وجې نه په دغه ګرمۍ کې اضافه کېږي، د هغې سره سره د بجلۍ چې کوم ضرورت وي نو هغه هم نور هم سیوا شي. بل طرف ته که موږ خبره کوو د دغه بجلۍ په حوالې سره، نو دغه خلکو ته ډېر زیات مشکلات وي او دوی وایي چې موږ کوشش کوو چې دغه د دې را روانو ګرمو لپاره د خلکو دغه مشکلات چې کوم دي نو هغه اسان کړو. بل طرف ته په سپریم کورټ کې نن سماعت شوی دی چې په هغې کې د خیبر پښتونخوا په کارکردګۍ باندې د برهمۍ اظهار شوی دی. زموږ همکار الله نور وزیر سره به رابطه کوو چې په دې باندې هغې دغه سپریم کورټ کې په کومه معامله باندې دغه سماعت نن شوی و، څه ریمارکس مخې ته راغلي دي د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا څوک په دغه کې وړاندې شوي وو، او دغه ریمارکس چې کوم دي نو هغه د چا لخوا راغلي دي، په هغې کې څه وجه وه چې دومره سخت ریمارک ورکړی شول چې په خیبر پښتونخوا په سرکاري شعبه کې چې کوم دی نو هغه هېڅ کار نه کېږي، او په هسپتالونو کې چې څومره برتیانې کېږي نو دا ډېر لوی کمنټ دی چې د بره نه واخله لاندې پورې څومره خلک چې کوم دي نو هغه په سفارش باندې برتي کېږي. ولې سپریم کورټ یا عدالت په دې خبره مجبوره شو چې هغه دومره سخت ریمارکس ورکړي د حکومت په حوالې سره، چې او د دې حوالې سره که موږ د بي آر ټي خبره کوو یا موږ د بیل اینډ ټریسو نامې حوالې سره خبره کوو، نو په هغې باندې دغه ریمارکس د سپریم کورټ د ډېر وخت نه دغه ریمارکس راځي. په دغه باندې موږ بار بار په دې پروګرام کې هغې شامل کړي هم دي چې دغه د بیل اینډ ټریسو نامې په حوالې سره یا دغه نور چې د خیبر پښتونخوا حکومت کارکردګي ده یا دغه شانې هسپتالونه دي، د هغې په حوالې سره مختلف وختونو کې دغه ریمارکس چې کوم دي نو هغه مخې ته راغلي دي. الله نور وزیر زموږ نماینده د اسلام آباد نه هغه موږ سره موجود دي. الله نور وزیر ډېره مننه، که لږ راته دا ووایې دغه سماعت چې نن شوی دی د په څه معامله باندې دغه سماعت و څه وجه وه چې دومره سخت ریمارکس مخې ته راغلل؟ جی بالکل ارشاد ده په سپریم کورټ کې چې کوم د بریسټ کینسر چې کوم زیاتره کیسونه دي هغه متعلق چې کوم از خود نوټس و د چیف جسټس گلزار احمد په مشرۍ کې درتانی بنچ ته کیس سماعت کو. په دې موقع باندې چې کوم ایډوکیټ جنرال خیبر پښتونخوا و هغه هم پیښ شوی و چې کوم بریسټ کینسر مشینری ده او ورسره چې کوم د دې د علاج لپاره چې کوم پیسې دي 3 اربه هغه هم متحد کړی شوی دي. باقاعده چې کوم دغه کیسو په دې منصوبه باندې چې کوم ایډیشنل ایډوکیټ جنرال خیبر پښتونخوا او هغه عدالت ته وویل چې په دې لپاره دوی PC1 چې کوم دی هغه تیار کړی دی. چیف جسټس گلزار احمد په خپل ریمارکس کې وویل چې PC1 خو تیاریږي خو عمل درآمد نشته. جسټس جمال خان مندوخیل هم په خپل ریمارکس کې وویل چې اصل مسله چې کومه ده دا د انسانانو لپاره د وسایلو ده، کرونونو روپیو په مشینري باندې لګي خو چې کوم د استعمالولو لپاره څیزونه دي هغه باندې عمل درآمد نه کیږي. دې نه علاوه چې کوم په هسپتال کې چې کوم سیټ اپ دی هغې په باره کې هم تپوسونه ځینې کړي دي چې خلک مري، او چې کوم صوبه بلوچستان دی هغه هم دا وي چې تر اوسه پرې اکانالوجیست چې کوم دی هغه هم هلته نشته. چې کوم دغه سماعتو درکې چې کوم د خیبر پښتونخوا ایډوکیټ جنرال و هغه عدالت ته دا و چې خیبر پښتونخوا چې کوم حکومت دی هغه د خلکو د لپاره چې کوم د صحت کار دی د هغې اجرا هم باقاعده شروع کړې ده، چې هغې لاندې چې کوم رجسټر خلک دي چې یو کس چې کومه یو فیملی ده چې د 10 لکو دپاره چې کوم 10 لکه روپۍ دي په هغه باندې دوی خپل علاج کولی شي، دا سهولت خیبر پښتونخوا حکومت ورکړی دی. نو چیف جسټس په خپل ریمارکس کې یو ځل بیا چې کوم د کیس سماعت و هغه دا وویل چې خیبر پښتونخوا چې کوم حکومت دی چې کوم دغه سیکټر دی تر اوسه پورې دوی په دې کې هېڅ قسمه کار نه دی کړی. چیف جسټس دا هم وویل چې کوم د خیبر پښتونخوا سرکاري هسپتالونه دي هغه کې چې کوم ایکس رې مشینونه دي هغه هم کار نه کوي، چې کوم اکسیجن نظام دی هغه هم بهتر نه دی. په اربونو
اربونو روپۍ لګي دا چېرته ځي اربونو روپۍ چې کومه منظوري دي هغه ورته کېږي خو چې کوم عمل درآمد دی په هغه باندې هېڅ مخې ته نه راځي. چې کوم سفارش په هکله باندې چې کوم چیف جسټس هغه دا وویل چې برتیانې چې کومې دي هغه په سفارشي توګه باندې کېږي. جسټس محمد علي مظهر هم په خپل ریمارکس کې وو چې کوم صحت کارت دی د هغه طریقه کار څه دی او چې کوم دغه صحت کارت دی دا څنګه مطلب لکه یو فیملی ته ملاویږي. دې نه علاوه چې کوم جسټس جمال خان مندخیل وو هغه دا وویل چې کوم د بلوچستان هیلث بجټ دی هغه چېرته ځي او چې کوم اوپن هارټ سرجري ته تر اوسه پورې هغه هلته کې نه ده شوې او چې کوم دغه کیس و دغه عدالت یو هفتې پوره ملتوي کو په دې باندې به بیا دوباره چې کوم سماعت په یو هفته نه پس به کېږي خو چې کوم اصل کې په خیبر پښتونخوا حکومت لکه صحت شعبه کې چې کوم دوی د تبدیلیانې خبرې کولې چې کوم صرف صحت کارډ ایشو کول دي هغې په هکله باندې عدالت ته چې کوم ایډوکیټ جنرال خیبر پښتونخوا و هغه عدالت ته دا وویل چې دغه دوی په قاعده اجرا چې کومه ده هغه یې کړې ده چې کوم یو خاندان وي هغوی ته دوی د 10 لکو لپاره چې کوم 10 لکه روپۍ دي چې کوم صحت کارت دی هغه دوی لکه ورکړی دی او چې کوم د بریسټ کینسر د مشین په هکله چې کوم د علاج لپاره 3 اربه روپۍ چې کومې خیبر پښتونخوا حکومت متحد کړي دي په هغې باندې هم ایډوکیټ جنرال عدالت ته وویل خو چې کوم چیف جسټس و چې کوم چیف جسټس سره په بنچ کې نور ججان وي هغوی هم ورته وویل چې پیسې یا مشینونه هر څه راځي خو په هغه باندې کار نه کېږي او چې کوم عمل درآمد دی هغه هم په دې کې مخې ته نه راځي چې کوم پیشرفت دی هغه زیرو دی. نو په دې هکله چې کوم د کیس سماعت دی هغه به پر روانه هفته بیا هم کېږي چې کوم مختلف څیزونه دي په هغې باندې بیا هم په سپریم کورټ کې باقاعده چې کوم سماعت دی هغه به کولی شي. صحیح. لا نور که لږه د دا ووایي په مختلفو وختونو کې که نن دغه شان د صحت په شعبه کې دي اسپتالونو کې د برتیانو خبر راله مخکې وختونو کې د بي آر ټي یا دغه شان د بیل انټري سونامي په حوالې سره هم د سپریم کورټ لخوا سخت ریمارکس مخې ته راغلي. په کم نظر ګورئ دغه د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا چې کوم اقدامات کېږي او په دې باندې سپریم کورټ هغې قایل کولی نه شي که څه وجوهات دي چې دومره سخت ریمارک چې کوم دي نو هغه مخې ته راځي؟ جی بالکل لکه څنګه چې کوم داسې قسمه کیسونه وي لکه بي آر ټي شو یا چې کوم نور داسې کیسونه وي لکه کوم خاص کر چې نن بریسټ کینسر متعلق چې کوم از خود نوټس و لکه سپریم کورټ په دې باندې خود از خود نوټس اخیستی دی په هغې نه پس یې باقاعده چې کوم رپورټ و د هغې د جمع کولو حکم یې هم ورکړی و خو چې کوم نن باقاعده په دې باندې چې کوم د کیس سماعت وشو چې کوم مختلف څیزونه وي چې کوم چیف جسټس و د سپریم کورټ هغه مختلف لکه ریپورټ هم وګوري مختلف چیزونه وګوري هغې نه پس دوی ته هیڅ په نظر نه شي را چې کومې دعوې کېږي چې کوم چیزونه حکومت وایي چې موږ دا کړي دي نو هغه لکه په ګراونډ باندې هیڅ هم نشته نو د هغې د وجې نه سپریم کورټ چې کوم دی یا چې کوم ججان دي چیف جسټس دی هغه په سخت ریمارک باندې دوی الانور زما د کوېسچن مطلب دا و چې د ریمارکس مخې ته راځي چې په اسپتالونو کې د بر نه واخله لاندې پورې څومره برتیانې چې کېږي نو هغه په سپارش او په دغه باندې کېږي په پیسې خلک ورکوي یا سپارشونه کوي په دې باندې کېږي. نو آیا د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا یا دغه شانې بیل انټري سونامي کوم خبره وکړو په هغې باندې هم سپریم کورټ لخوا مختلف وختونو کې ریمارکس مخې ته راغلي دي نو آیا دغه په خیبر پښتونخوا کې چې کوم د دې څوک چلته وړاندې کېږي دغه موقف صحیح نشي وړاندې کولی که څه وجوهات کیدای شي چې دلته خو څه نه څه کار خو به کېږي په ګراونډ باندې ټولې برتیانې چې کوم دي نو هغه به ټولې په سپارش باندې نه کېږي نو آیا دغه موقف صحیح نه وړاندې کېږي که څه وجه ده چې دومره سخت ریمارکس مخې ته راځي؟ جی بالکل لکه څنګه چې د مشینرۍ خبره چې کوم ایډوکیټ جنرال خیبر پښتونخوا و هغه حکومت ته وکړله چې موږ مطلب مشینري راغوښتې ده بریسټ کینسر دپاره خو سپریم کورټ ورته چې تاسو مشینري یا پیسې خو متحد کړي دي خو د دې دپاره چې کوم خلک دي هغه نشته چې کوم باقاعده په دې باندې د خلکو لکه علاج یا چې کوم مشینري ده د هغې دپاره چې کوم خلک دي هغه په سفارش باندې راځي نو هغه ته کار صحیح نه ورځي نو داسې نور مختلف څیزونه په دې باندې چې کوم سخت ریمارکس هغه مخې ته راشي نو چې کوم دیو هکله باندې ریپورټ دی هغه هم عدالت طلب کړی دی چې هغه د هم په عدالت کې جمع کړی شي او چې کوم سیکشن بلوچستان و د هغه نه هم پر روان سماعت باندې چې کوم ریپورټ دی هغه نه هم طلب کړی شوی دی او چې کوم د صحت سهولت کارت اجرا ده تذکره ده چې کوم باقاعده
په دې باندې هم چې کوم سپریم کورټ ته چې کوم روانه هفته ده په دې باندې هم دوی نه ریپورت طلب کړی دی او د کوم مختلف سیزونه وي په دې باندې نن لکه په سپریم کورټ کې خبره وشوې چې کوم ایډوکیټ جنرال خیبر پختونخوا هغه هم خپل چې کوم سیزونه وي هغه عدالت ته هم وړاندې کړل او چې کوم ریپورت و دی هغه نه هغه ریپورت طلب شو خو چې کوم مختلف لکه خاص کر د مشینګرۍ یا چې کوم په ګراوند باندې ستدي هغه سپریم کورټ ته هم څه په نظر نه راځي څه نه څه کار به کېږي خو متعلقه چې کوم خلک دي لکه زیاتره هغه سیټ په خیبر پختونخوا کې نشته نو د هغې د وجې نه سپریم کورټ په سخت ریمارکسو باندې چې کوم دي مجبوره شوی دی نو هغې د وجې نه سخت ریمارکس هم ورکړي دي او ریپورټ یې هم طلب کړی دی جی صحیح ده ډېره مننه الله نور وزیر د اسلام آباد نه تاسو خبرولو په سپریم کورټ کې چې کوم سماعت شوی د هغې په حوالې سره ګران کتونکو پروګرام کې وړه شانتي دمه کوو او چې واپس راشو نو بیا به خبره کوو د بیا کومه منصوبه شروع کړې شوې وه د خیبر پختونخوا حکومت لخوا چې دغه د پېښور د ټریفک مسله حل کړي د ټریفک مسله څومره حل شوه او دغه منصوبه مکمل نشوه تر اوسه پورې ځکه د هغې لومبی چې کوم پرویز خټک صاحب چې دغه افتدا د هغې کوله نو شپږ میاشتې مې یاد کړی خو نن هم دغه منصوبه چې کوم دی نو هغه سر ته نه رسېدلې او دغه یو کال نور چې کوم دی نو هغه صوبایي حکومت اخیستلی دی چې دغه کې به هغه مکمل کړي د بیا ټي ترجمان سره به خبرې اترې کوو چې هغې سم موقف لري خو پروګرام کې وړه شانتي دمه کوو واپس راځو موږ سره د مې نه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو د اخري سیګمنټ کې به خبره کوو د بي آر ټي په حوالې سره چې دغه د پېښور د ټول نه لوی منصوبه د ټریفک لپاره چې کومه جوړه کړې شوې وه په سټارټ کې چې کله د دې افتتاح وشوه نو وزیر اعلی د هغه وخت پرویز خټک صاحب ویل چې دا په شپږ میاشتې کې مکمل کیږي د دغه 2013 انتخاباتو نه وړاندې دغه منصوبه شروع کړې شوې وه خو 2021 هم راغی 2021 ختم هم شو 2022 هم شروع شو خو دغه منصوبه چې کوم ده نو اگر چې په دې باندې بسونه روان دي منصوبه روانه ده خو چې کوم فل پلیج منصوبه وه چې په هغې کې پارکینګ پلازز وو مختلف کمرشل پلازې وي پکې زو سایکل وو پکې دغه ټول چې کوم دي لا تر دې دمه مکمل نه دي او په دې کې یو کال بل چې کوم متعلقه چارواکي دي د هغې نه هم اخیستلی شوي دي موږ سره د ټرانس پېښور ترجمان محمد عمیر صاحب د ٹیلیفون د لارې موجود ہے محمد عمیر صاحب مشرق ڈیو کو وقت دینے کا بہت بہت شکریہ سر یہ بتائیے گا کہ یہ منصوبہ جو سٹارٹ میں شروع ہوا تھا تو وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب نے کہا تھا کہ اس کو ہم 6 مہینے میں مکمل کریں گے لیکن آج 2022 بھی شروع ہوا 2017 میں یہ منصوبہ شروع ہوا تھا ابھی تک یہ فل پلیج مکمل نہیں ہوا آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے عرصے میں مزید یہ منصوبہ جو ہے یہ پایہ تکمیل تک پہنچ پائے گا بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم منصوبہ بالکل جی کمپلیٹڈ ہے پرائمرلی سب سے بڑا ہمارا آبجیکٹو تھا کہ سروس کو جلد از جلد شروع کیا جا سکے اس میں الحمدللہ ہم کامیاب ہیں یومیہ 2,22,000 سے لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں 158 بسز ہماری اس ٹائم روٹس پہ چل رہی ہیں 9 روٹس لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر چلائے گئے وہ چل رہے ہیں البتہ جہاں تک بات رہی آپ کی کہ 3 پارکنگ پلازاز یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا پروجیکٹ ہے جس کے ساتھ 3 پارکنگ ریٹ پلازاز ہیں کمرشل پلازاز ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ جو گورنمنٹ سے لی جانی ہوئی سبسڈیز کو کس حد تک کم کیا جا سکتا ہے اور کم کیا جائے اس کے اوپر دن رات کام جاری ہے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے اور جلد آپ دیکھیں گے کہ رواں سال میں پہلی سہ-ماہی یا دوسری سہ-ماہی کے شروع تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اور جیسے کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد اس میں جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی بھی سٹارٹ ہو جائے گی اس میں تینوں پلازوں میں 1400 سے زائد گاڑیاں کھڑی کرنے کی صلاحیت موجود ہے کمرشل ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جائے گی اور ایک مطلب مثبت ایکٹیویٹی کا آغاز ہوگا تو جہاں تک یہ بات کہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں پروجیکٹ بالکل کمپلیٹ ہے جی الحمدللہ 5 فیڈر روٹ چل رہے ہیں اور ساتھ 158 بسز ہیں ایکسپریس روٹ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا روٹ ہے کسی بھی میس ٹرانزٹ سسٹم میں ایکسپریس روٹ کا جو ہے متعارف نہیں کرایا گیا یہ پشاور بی آر ٹی کو اعزاز حاصل ہے پھر بین الاقوامی طور پہ سسٹم کو اعزاز حاصل ہوا انٹرنیشنل جو ادارہ ہے ٹرانسپورٹ اس کی جانب سے اس کو اعزاز آنرری مینشن دیا گیا اقوام متحدہ برائے خواتین کی جانب سے اس کو ایوارڈ دیا گیا تو جہاں تک یہ بات منصوبے کی تکمیل ہونے کی یا منصوبے کے مکمل ہونے کی تو الحمدللہ سسٹم بلا جو ہے تعطل جاری ہے اور دن بدن اس میں جدت آ رہی ہے صحیح عمیر صاحب آپ نے بات کی کہ 3 کمرشل پلازے ہیں اس میں اور 3 پارکنگ پلازز ہے تو یہ کہاں پہ بن رہے ہیں اور اس پر ابھی تک کتنا کام ہوا ہے جی دیکھیں جی 3 کمرشل پارکنگ پلازز مجموعی طور پہ 3 ہی ہیں ٹوٹل 3 ہی ہیں ٹھیک ہے اس میں کمرشل پلازز بھی ہے اور پارکنگ پلازز بھی ہے ٹھیک ہے جی اسی کے اندر فیسلٹی ہوگی
اس پہ 75% سے زیادہ کام مکمل کر لیا گیا ہے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ رواں سال کے دوسری سہ-ماہی تک انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائیں گے. اور جیسے مکمل ہوں گے اس میں ایک ہمارا ڈیپو بھی شامل ہے جو کہ مولا حیات آباد پہ ہے. پھر مجموعی طور پر جس پروجیکٹ میں 220 بسز تھیں جو اب 158 چل رہی ہیں، جو ریمیننگ ہے جو بقایا 62 بسز ہیں، وہ بھی اس کے مکمل ہونے کے بعد یہ سسٹم بن جائیں گی اور اس کے ساتھ مزید روٹس کو بھی فعال کیا جائے گا. جی عمیر صاحب، کوئی اسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ اگر یہ تینوں پلازے بن جائے تو یہ بی آر ٹی پر اس وقت جو حکومت سبسڈی دے رہی ہے تو کتنی حد تک یہ سبسڈی جو ہے یہ ریکور ہوگی؟ اور اس جی اور ساتھ ساتھ مطلب آپ نے بات کی کہ یہ رواں سال کے مطلب تیسری سہ-ماہی میں انشاءاللہ یہ پائے تکمیل تک پہنچے گا، تو بتا سکتے ہیں آپ کہ مطلب اس سے کتنا جو ہے یہ بی آر ٹی کا جو خسارہ ہے کتنی حد تک کور ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو بات ہے خسارہ ہمیشہ کسی نجی کمپنی یا نجی ایسے سسٹم کا ہوتا ہے جس کا مقصد ہی منافع ہوگا. جہاں تک بی آر ٹی اس کا مقصد منافع کمانا نہیں، سروس ڈلیوری لوگوں کو بہترین سروس سہولت دے رہے ہیں. جو پارکنگ رائٹ پلازاز ہیں یہ اپنی نوعیت کے پہلے ہیں، اور اب سب پاکستان میں سب سے کم سبسڈی جو لی جا رہی ہے وہ پشاور بی آر ٹی کی جانب سے لی جا رہی ہے. اور اس سبسڈی کو مزید کم کرنے کے لیے نان پے ریونیو اسٹریمز کو ایکسپلور کیا گیا. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی آر ٹی کے جو سائٹ پہ پولز ہیں اس پہ ایڈورٹائزمنٹ بھی ہو رہی ہے. یہ بھی ایک جو ہے جو سبسڈی کو کم کرنے کا ذریعہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے یہ پارکنگ رائٹ پلازا کمرشل پلازا مکمل ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے سبسڈی میں مزید کمی آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو روٹس بھی مزید فعال ہوں گے تو آپ دیکھیں گے جو شمارت میں بھی اضافہ ہوگا. خسارہ تو میں پھر بتاتا چلوں کہ خسارہ کسی نجی کمپنی پرائیویٹ کمپنی کا ہو سکتا ہے، البتہ جو حکومتی جیسے ادارے ہوتے ہیں جیسے میس ٹرانزٹ سسٹمز ہیں اس میں خسارہ نہیں ہوتا. اس میں سروس ڈلیوری ہوتی ہے کہ سروس ڈلیوری کتنی اچھی دی جا سکتی ہے. ہاں جو سبسڈی کیونکہ پوری دنیا میں میس ٹرانزٹ سسٹمز جو ہوتے ہیں بس ریپڈ منصوبے اس طرح کے منصوبوں کو سبسڈی دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو بہترین سفری سہولت میسر آ سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ سفری سہولت کے ساتھ ساتھ سوشو اکنامک معاشرت کی حالات بہتر کیسے اس کے ذریعے بہتر ہوتے ہیں. لوگوں کا رہن سہن ہوتا ہے، لوگوں کے ایجوکیشن لیول بہتر ہو جاتا ہے. اس لیے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو جو ہے وہ سہولت ملتی ہے. صحیح. عمیر صاحب، آپ نے بات کی کہ 5 فیڈر روٹس پر بھی اس وقت بسز چل رہی ہے، تو آگے کیا پلان ہے؟ کون کون سی نئی علاقے ہیں جو ہے اس میں شامل ہو رہی ہے، اور کب تک یہ آپ کا کوئی پلان ہے اس حوالے سے کہ نئی علاقے اس میں شامل ہو سکے؟ جی بالکل، ابھی تک ہم کوئی 60 سے 65 کلومیٹر کا جو پشاور کا ایریا ہے اس کو کور کر رہی ہے بی آر ٹی کی 5 فیڈر روٹس کے ساتھ، جس میں سے حیات آباد کے 3 ہیں، ایک چارسدہ روڈ کا ہے، ایک کوہاٹ روڈ کا ہے. مستقبل قریب میں 2 اور فیڈر روٹس کا آغاز کیا جائے گا تاکہ اس کی جو رسائی ہے بی آر ٹی کی وہ پشاور کی ہر سڑک تک، ہر علاقے تک ممکن بنائی جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارے جو مولا حیات آباد کا جو ڈپو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، سال کی دوسری سہ-ماہی میں پھر بتا چلوں کہ رواں سال کی دوسری سہ-ماہی، تیسری سہ-ماہی نہیں، دوسری سہ-ماہی میں مکمل انشاءاللہ امید ہے کہ رہے گا. تو اس کے فوراً بعد بسز بھی جو سسٹم کا جو 62 بسز ہیں وہ بھی سسٹم کا حصہ ہوں گی، اور 2 روٹس کے بھی مزید روٹس فعال کیے جائیں گے. عمیر صاحب، زو سائیکل کا بھی ایک منصوبہ تھا اس پوری پیکج کے اندر، تو اس کا کیا بنا؟ وہ منصوبہ بحال ہے؟ کب تک یہ مکمل ہوگا، فعال ہوگا؟ اس حوالے سے کچھ بتا سکتی ہے کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ زو سائیکل کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں زو سائیکل کا جو منصوبہ ہے، جی زو سائیکل کا جو منصوبہ ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ فعال ہے. 32 ڈاکنگ سٹیشنز اس کے فعال ہیں، 360 سائیکلیں ہیں. یہ گزشتہ سال اس کا آغاز کیا گیا تھا. کرونا وبا کے دباؤ میں کمی کے بعد اس کی رجسٹریشن میں اضافہ ہوا اور اس کی رجسٹریشن 700 سے زائد ہو چکی. پھر اس سال ہم نے 1 جنوری سے رجسٹریشن میں نصف سے زیادہ کمی کی، جو کہ پہلے 1000 کر دی گئی ہے تاکہ اس میں لوگوں کی طرف سے مثبت رویہ دیکھنے میں آیا، مثبت رجحان دیکھنے میں آیا. تو جو ہے رجسٹریشن فیس میں بھی کمی کر دی گئی. اور آپ دیکھیں گے یہ جو زو بائسیکل شیئرنگ سسٹم ہے یہ بھی پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا سسٹم ہے، اور اس کو پاکستان میں پشاور بی آر ٹی کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ سسٹم کو اس نے لانچ کیا. عمیر صاحب، آپ نے بات کی کہ اس کی اسٹیشنز بھی ہے اور بحال بھی ہے، سال سے زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ہم نے تو صرف دیکھا ہے کہ پشاور یونیورسٹی کے اندر یا اس طرح ایگریکلچر یونیورسٹی کے اندر ہم نے دیکھا ہے، باقی کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آیا. یہ آپ کہاں کی بات کریں؟ پشاور کی بات کریں؟ آپ بتا رہا ہوں کہ جی 32 ڈاکنگ سٹیشنز ہیں، 16 ڈاکنگ سٹیشن یونیورسٹی آف پشاور میں ہیں، 16 ڈاکنگ سٹیشنز حیات آباد کے علاقے میں ہے. اس کا جو سب سے پہلا آبجیکٹو یہی تھا کہ یہ تو باقی پشاور کا منصوبہ ختم کیا گیا ہے. عمیر صاحب اس کو سال جی میری تھوڑی سی بات سن لیں. اس کو ابھی سال مکمل نہیں ہوا، مارچ میں جا کے سال ہوگا. اب اس کو سال مکمل بھی نہیں ہوا اور اس کی رجسٹریشن میں اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، اور مزید اس کا جو ہے دائرہ کو بڑھایا بھی جائے گا، وسیع کیا جائے گا، کیونکہ یہ اپنی
پہلی بار پاکستان میں اس کا آغاز کیا گیا، تو آف کورس 1 سال کے بعد اس کو مزید انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دائرہ کار کو بڑھائیں گے. عمیر صاحب آپ نے بات کی کہ باقی شہر میں بھی اس کا یہ جو منصوبہ ہے اس کو فعال کیا جائے گا، لیکن ہم نے دیکھا گلبہار کی اگر میں بات کروں، گلبہار سے اشنگری تک اس کا جو ٹریک بنایا تھا تو اس کو بھی اکاڑ دیا گیا ہے اس وجہ سے کہ سڑک تنگ ہے. تو آگے ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ منصوبہ شہر میں شروع ہوگا بھی نہیں. آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کب تک یہ منصوبہ اس پر کام شروع ہوگا؟ زو سائیکل کی بات کر رہا ہوں میں. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ بی آر ٹی کے سے منسلک جو زو بائسیکل شیئرنگ سسٹم اس کا کوئی الگ سے ٹریک نہیں ہے. البتہ جو ٹریک جو آپ بات کر رہے ہیں وہ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس پہ کام کر رہی ہے. زو بائسیکل شیئرنگ سسٹم کے لیے کوئی الگ سے ٹریک نہیں بنایا گیا، نہ ہی پروجیکٹ کا کوئی حصہ ہے. یہ کسی بھی جگہ پہ چلائی جا سکتی ہے. یہ پروجیکٹ کا حصہ نہیں ہے عمیر صاحب، یہ پروجیکٹ کا حصہ نہیں ہے، یہ زو سائیکل کی بات کر رہا ہوں. زو سائیکل جو ہے بی آر ٹی پروجیکٹ کا حصہ، لیکن ٹریک جو آپ کہہ رہے ہیں نا جی، وہ اس کا کوئی منفرد ٹریک الگ سے نہیں بن رہا. تو ٹریک اس کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، تو یہ کہاں پہ چلے گی؟ سڑکوں پہ چلے گی، مطلب جو عام سڑک کی ہے اس پر؟ جی بالکل عام سڑکوں پہ ہی چل رہی ہے، اور پہلے بھی عام سڑکوں پہ ہی چل رہی ہے. یہ پشاور یونیورسٹی کے اندر آپ دیکھ لیں، اگر آپ حیات آباد میں دیکھ لیں تو یہ جو ہے سڑک کے ساتھ جو پیورمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ چلائی جاتی ہے، اور اس کے لیے کوئی الگ ٹریک نہیں بن رہا. البتہ جو پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی سائیکل کا ٹریک بنا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس پہ جواب دینے میں آپ کو رہنمائی فراہم کر سکتی ہے. عمیر صاحب، تو اگر اس کے لیے کوئی الگ ٹریک نہیں بننا ہے تو پھر یہ پشاور کی جو عام سڑکیں ہے، دیگر سڑکیں ہے، جی ٹی روڈ ہے، تو اس پر کیوں شروع نہیں کرتے؟ اس میں پھر کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بتایا کہ کیونکہ یہ پہلی پاکستان میں متعارف کرایا گیا، اپنی نوعیت کا پہلا پروجیکٹ ہے. اس پروجیکٹ کو جب مکمل طور پہ فعال کرنا، اس کا فیڈ بیک لینا، لوگوں سے تاثرات لینا، پھر اس کے درمیان کرونا وبا آ گئی. آپ کے سامنے تھا کرونا وبا کے دباؤ میں جہاں تمام تعلیمی ادارے بند تھے، لوگوں کی جو زندگی تھی وہ کس حد تک متاثر ہوئی، کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوئی. تو ابھی کرونا وبا کا دباؤ کم ہوا ہے تو زندگی معمول کے مطابق آئی ہے. اسی رجسٹریشن میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا جو دائرہ کار کو وسیع کیا جائے گا. عمیر صاحب، آپ نے بات کی کورونا کی، تو اس حوالے سے لوگ یہ بھی بہت شکایات کر رہے ہیں کہ یہاں بی آر ٹی کے اندر ایس او پیز کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. ایک دن کارڈ چیک کیا جاتا ہے، باقی نہ کسی کا کارڈ چیک کیا جاتا ہے کہ کسی نے ویکسین لگوائی ہے یا نہیں. تو اس حوالے سے کیا آپ لوگ کوئی مطلب اگر یہ خدا نہ کرے کل اومیکرون کا کوئی اور وہ آ جائے، لہر آ جائے، اس طرح پہلی بھی لہر آ چکے ہے، تو اس حوالے سے کس طرح یقینی بنائیں گے کہ وہاں پر جتنی بھی لوگ ہیں وہ جس میں سفر کر رہی ہے وہ ساری ویکسینیٹڈ ہو؟ کس طرح یقینی بنائیں گے؟ لیکن جی ہمیشہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ حکومت نے آگاہی فراہم کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد انفورسمنٹ کرنی ہوتی ہے. اور جہاں تک رہی بات کرونا وبا کے دباؤ، شدید دباؤ کے دوران بھی جو پشاور بی آر ٹی نے اس میں ماسک کی امپلیمنٹیشن کو لازمی قرار دیا، اس پہ انفورس کرایا، اس کو میک شور کیا کہ یہ لوگ ماسک پہن کر آئیں، اس پہ عمل درآمد یقینی ہوا. اس کے بعد کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے عمل درآمد کو یقینی بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری بنیادی ذمہ داری کہ ہم بسز کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں، بڑے بہت محتاط انداز سے اس کو ڈس انفیکٹ کیا جاتا ہے اور سینیٹائز کیا جاتا ہے، اسٹیشن کو سینیٹائز کیا جاتا ہے. اور جہاں تک ذمہ داری وہیں لوگوں کی شہری کی ذمہ داری کہ حکومتی ایس او پی سے اس پر عمل درآمد کریں اور مطلب یقینی بنائیں. عمیر صاحب، آپ نے بات کی جو جہاں تک جو ویکسینیشن کارڈ ہے اس کی بات ہے، تو کہاں کہاں پہ یہ چیک ہو رہا ہے؟ اور مطلب ایک دن چیک ہوتا ہے، باقی نظر نہیں آ رہا ہمیں. تو اس حوالے سے کوئی پالیسی بنائی آپ لوگوں نے کہ جو بھی بندہ اس میں سفر کرے گا تو لازمی طور پر اس نے ویکسین لگائی ہوگی؟ جی دیکھیں، ہم نے بالکل اس کے اوپر عمل درآمد کروایا بھی ہے اور کر بھی رہے ہیں. ہم چیک بھی کر رہے ہیں، اور یومی 2,22,000 سے زیادہ لوگ سفر کر رہے ہیں. تو انیشیلی جب ہم نے اس کا آغاز کیا 20 ستمبر سے، تو ہم نے میک شور اس کا یقینی بنایا کہ جو لوگ سفر کریں وہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے ساتھ سفر کریں. پھر ویکسینیشن لگانے کی جو مہم ہے متعدد اسٹیشن پہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کے ہم نے چلائی. جن لوگوں کی ویکسینیشن نہیں لگوائی ہوئی تھی، کوئی ایک ڈوز بھی نہیں لگوائی ہوئی تھی، ان کو بھی ڈوزز وہاں پہ لگائیں. بے شمار سینکڑوں لوگوں نے بی آر ٹی اسٹیشنز پر کرونا ویکسینیشن اپنی لگوائی اور مکمل بھی کروائی. تو ایک بہت بڑا یہ کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جو لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں تو ان کو فیسلٹی بھی مل رہی ہے، پھر ساتھ ساتھ ان کو کرونا ویکسینیشن لگوانے کی سہولت بھی میسر ہے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ادارے کی جانب سے بھی کہ جی ہم نے اس کو انشور بھی کیا، یقینی بھی بنایا، اور کرونا ویکسینیشن کی ایسی سہولت بھی ہم میسر کی. عمیر صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس وقت اسٹیشنز کے اندر مطلب کرونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ یا کارڈ جو
ہی اس کے اوپر زور دیا جاتا ہے تو لوگ اس پر سفر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی کو دیکھ کے پھر انہوں نے جو سختی شروع کی تھی اس کو بھی مطلب اس میں نرمی کر دی. تو یہ اس میں کتنی صداقت ہے کہ یہ لوگ سفر نہیں کر رہے تھے اس وجہ سے اس جو سختی ہے اس میں نرمی کی گئی؟ دیکھیں جی، ہمارے ملک کے لوگ ہیں، ہمارے شہر کے لوگ ہیں، ہمارے شہری ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ سختی کرنے کا ادارے کا کسی بھی قسم کا کوئی ایسی نہ کوئی پہلے. عمیر صاحب سختی کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ کنٹرول ہو جائے. کورونا کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا، بالکل آپ کورونا کی بات کریں. کورونا دونوں طرف سے ہم نے کیا، لوگوں کو آگاہی بھی دی، ہم نے بھی احتیاط کی، ہم نے بھی بسوں کو ڈس انفیکٹ کیا، لوگوں میں آگاہی بھی دی، لوگوں کو ماسک میں انشورنس یقینی بنایا، سرٹیفکیٹ بھی، ویکسینیشن بھی یقینی بنایا، لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئے، ان کو بارہا آگاہی دی، تو لوگوں کا بڑا مثبت رویہ آیا. یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں نے بالکل تعاون کے، لوگوں کا بھرپور تعاون تھا، اور اس میں سفری اعداد و شمار میں کمی نہیں ہوئی، سفری اعداد و شمار میں اضافہ. اس کے بعد یہ بہت سے لوگوں کے اس میں ابہام تھا کہ شاید سفری اعداد و شمار میں کمی ہو جائے گی، اس کے بعد لوگ سفر کرنا چھوڑ دیں گے. بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں بڑے بابسوک ذرائع سے بھی اور بڑے احتیاط سے کہ جی ہمارے جو سفری اعداد و شمار ہیں وہ اس میں اضافہ ہوا، دن بدن اضافہ ہوا. اس کے بعد کمی بالکل بھی واقع نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمیر صاحب. تاسو موږ له خپل قیمتي ټیم راکو او دغه شان د بي ار ټي هم د خلکو په زړونو ذهنونو کې هم مختلف خیال سوالونه او دغه شان دغه منصوبه چې کوم ده چې پاکې دغه پارکینګ یا کمرشل پلازې وي او دې سره سره چې کوم دغه زو سایکل ټریک او دوی خو چې دغه ټریک چې کوم دی نو هغه بحال دی، خو موږ د حیات آباد او د پېښور یونیورسټي نه بغیر موږ ونه لیدو. ګرانو کتونکو، همدې سره د پروګرام ټیم سر ته رسي. اجازت غواړو. د الله په امان.